د رمضان د روزو ډیر برکات دي. یوې دا غټ برکت دی چې د انسان نیکو ته توجه پیدا شي او د ګناه نه د انسان په زړه کې لږ نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي نو ډېر هغه خلک چې په روژه د مخکې جومات په سترګو نه پیژني هغه هم جوماتونو ته راشي. داسې خلک چې یو جمعه او بله جمعه مونځ کوي نور ورځو کې مانځله نه راځي، هغه ختمونه هم شروع کړي او تراویحو ته او ختمونو ته مو. دویم برکت د روژې دا دی چې د سړي په زړه کې الله طرف ته میلان پیدا شي او د خواهشاتو نه د سړي څه ناڅه نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي د روژې په میاشت کې انسان ته هر قسمه خوراکونه په کور کې حاضري، لیکن که ده کې تر څو ایمانی نو دی وایي نه. د ماښام بانګ وویلی شي او د روژه ماتي ټیم برابري او بیا هم خوراک ورته پروت وي، لکه صبر وکړه خیر دی دا بانګ یې وختي نه ویلی. دا د ده په زړه کې الله پاک یو شوق پیدا کړي او د خوراک او د څښاک او د خواهشاتو نه د بنده په زړه کې لږ نفرت پیدا کړي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ دا طالبان وي تخلق باخلاق الله. یو مقوله ده، دا حدیث نه دی، بعضې حضرات ورته حدیث وی خو د رسول الله مبارک حدیث نه دی، مقوله ده تخلقوا باخلاق الله، چې ځان کې د خدای پاک خوی او د خدای صفت پیدا کړي. نو د الله صفتونه خو مونږ ځان کې نه پیدا کولی شو او نه مونږ کې د اهلیت شته، خو څه ناڅه لکه الله خوراک څښاک نه کوي محتاج نه دی، خو الله اوبنس کی تږي کېږي نه دی ته محتاج نه دی، نه خوراک ته نه څښاک ته نه جوسونو ته، دا الله دې ته ضرورت نه لري، الله د احتیاج نه پاک دی. نو سړی په ځان کې دا یو صفت پیدا کړي د پیشبني نه تر ماښامه پورې چې الله خو مطلقاً خوراک ته محتاج نه دی، خوراک نه کوي، زم دا ورځ دغه صفت ځان کې پیدا کړو. الله خو مطلقاً څکلو ته محتاج نه دی، څکل نه کوي، نو زم هم د پیشبني نه ماښامه پورې دا یو صفت ځان کې پیدا کړو. او خواهشاتو ته الله محتاج نه دی او نه الله پاک دا جنسی خواهشات لري، الله د دې نه منزه او پاک دی. نو زم هم د پیشبني نه تر ماښامه پورې د خواهشاتو نه ځان به وساتم. دقه رنګې د مارونو د ګناه نه د دروغ او د غیبت نه ډېر خلک پکې پرهیز کوي او حضور پاک هم فرمایي الکذب والغیبة یفطران الصوم، چې دروغ او غیبت روژه ماتوي. بلې بعضې زمونږ سلف وایي چې بالکل که چا دروغ او روژه وي، روژه یا دروغ وي یا غیبت روژه دوړه شوه ختمه شوه. خو زمونږ اکثر علما وایي چې نه، د همدې حدیث کې یو جمله رستو راغلې ده چې روژه ماتوي نه خو د روژې برکت ختموي. ستاسو خیال و زمانو تاسو ته ما یو ټکی ویلی مې خوراک حلال دی، اوبه حلالې دي او د خپلې بیبي سره خواهشات حلال دي او د هغې نه ستا پرهیز دی، حلالو نه پرهیز دی. نو چې کوم در باندې مستقل حرام دي چې روژه شوه، چې غیبت شو، دروغ شو، چغلي شوه، خو به یقینا دې ځان ساتي چې حلال خدای وایي مه کوه، تعالی حلال دي د هغې نه دې پرهیز کو. نو حرام چې سړی کوي دا خو ډېر بېوقوف دی، ډېر قمقل دی. قیامت پر ورځ الله به ورته وایي چې د خدای ظالمه تا باندې خو ما حلال بند کړي چې کوم څیز مخکې وروستو حلال وه مې در باندې روژه کې بند کړو، نو چې هغه مخکې وروستو هر وخت حرام و چې دروغ و غیبت و چغلي وه بغض و نو هغه دې بیا ولې کوو. نو روژه کې به د دې څیزونو نه زما وروڼو مکمل ځان ساتو، نو دا روژه به زمونږ قیمتي شي، دا روژه به برکتي شي او چې څومره د روژې لوی ثواب دی نو به مونږ حاصل. زما وروڼو یو خبره ذهن کې واچوئ، روژه هغه میاشت ده چې ته به په دې روژه کې ځان په الله بخې. بس لنډه خبره درته وکړم، دا د حضور پاک مبارک وینا ده، او که چېرته ځان دې په الله ونه بخل لوی تاوان کې راځي. د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې د منبر په دې لومبی پوړی قدم کېښود، هغوی به په درېیمه پوړی کېناستېدل
د حضور پاک د منبر 3 پوړې وې په 3 باغی کې ناشته ده. بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک د ادب او د احترام د وجنه چې هغه په 3 نو زه په 2 کېنم. ادب احترام من نه دي. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه ابو بکر په 2 نو زه په دې لومبه پوړې کېنم. حضور پاک په 3 او په 2 زبر هغه احترام کوم لاندې بکینم. هغه سره ځان نه برابرو چې د حضرت عثمان صاحب زمانه شو نه غدرې میتا وخت 3 میتا بهر کیفو په دې 3 په دې لومبه پوړې چې قدم کې خود نو حضور پاک مبارک او فرمایل آمین. دا زموږ د ټولو سنن او روایت ټولو کتابونو کې سنن وته وی هغه کې شته. بیا چې په 2 پوړې قدم کې خود به وی آمین او چې بیا په 3 پوړې قدم کې خود نو بیا وی آمین. یو روایت کې داسې دي، یو مختصر دی یو مفصل دی. هغه مفصل روایت کې داسې دي چې صحابه ته تپوسو کړه الله رسوله مونږ خو आवाज دعا ونه نه ده او نم څوک ولیدل او تاسو آمین وای. آمین خو خلق هغه وخت کې وایي چې یو سړی خیرو کې یا دعا کې نو دی وی آمین. آمین معنا څه چې الله دا دعا قبول کړي یا دا خیره چې چا کړی دا نو دا قبول کړي. آمین عجب دعوتی خدای زما دا دعا قبول کړي. نو نم څوک ولیدل نه د چاته وا او تاسو آمین وې نو حضور پاک مبارک او فرمایل وی جبریل علیہ السلام راغی نو چې ما پړومبه پوړې باندې قدم کې خود نو حضرت جبریل علیہ السلام یو دعا وکړه او ما ور باندې آمین وې. هغه او فرمایل دې ترتیب کې غزه ګډوډېږم خدا 3 خبرې. هغه او فرمایل چې کوم انسان داغه په مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پتا حضور پاک ته فرمایي څوک د نوم ستاوالی او دا بل سړی په درود شریف اونه وینو دی خدای تبا کی رغم انف رجل ذکرت عنده. هغه انسان یا ذکرت عنده فی روایت چې ستا نوم داغه مخ کې واغشتلی شي او دی په آمین اونه وی دی خدای هلاک کی تبا دی شي دی خدای برباد کی. اوس در حضور پاک مبارک نوم چې یو مجلس کې واغشتی شي نو زمو علما لیکي دی په پړومبي ځلوي صلی الله علیه وسلم صلی الله تعالی علیه وسلم وعلى آله چې څومره طویل شي تعالی اختیار چې نوم واغشتی شي. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اغشتل کېږي نو علما لیکي پړومبي ځل درود شریف واجب دی او په 2 ځل بیا مستحب. اگر چې زمونږ یو لوی فقیه د کرخی هغه وی هر ځل واجب او خیر ساعات المجلس کا ساعت واحده. حاصل د خبره دا چې د پیغمبر مبارک نوم نمونه 2 دي ښا یو محمد او بل احمد ټول وای صلی الله علیه وسلم. نو چې دا نوم واغشتی شي نو پړومبي ځل درود شریف واجب دی او چې بار بار غشتل کېږي په دا مجلس کې بیا مستحب دی. او کله پیغمبر مبارک صفت ذکر شي لکه رسول الله سو کوئی نبی الله سو کوئی نبی پاک رسول پاک نو درود شریف واجب نه خو مستحب دی. برکت اوس درود شریف زمانونو د رمضان میاشت ته ډېر ثواب لري. د نورو میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې یو پاویا ثواب زیات لري. یو پاویا لکه یو سړی 100 کرته درود شریف وای 100 کرته نو د دومره ثواب شو لکه د رمضان نه بغیر چې د 2000 کرته درود شریف ویل 2000 ته ویل شي. د خدای نیکبختو د لوټ میاشت نو خلک وی راشه پکاوړې ګرانې خرڅ کا د خلکو جیبونه لوټ کا. خلق دا معنا کوي شیدونه ګران خرڅ کا د خلکو جیبونه به لوټ کې د لوټ دا چې ثواب لوټ کا. زمون د علاوه چې نور څومره دینونو والا دي ښا دا غوي چې د عبادت روز راشي نو غوي ریټر ځان قانون دا دی بلکې بعض زینو کې گیفټونه شروع شي او فری شروع شي او چا 30% ډیسکاونټ او 50% ډیسکاونټ باقاعده په دکانونو لیکلي چې دا رعایت ته دا نور کله چې په 100 شي ملاوي د 10% بارزان ملاوي ولې دا زمونږ د عبادت میاشت. عیسایان وګورئ تاسو
لندن امریکا نه ځان خبر کې نو هغوی هغه خپل ریټونه ډسکاونټ ته راولي د عبادت میاشت او زمونږ د قسم په خدای که زمونږ د روژې عمر برکتي میاشت د عبادت بله شته دی مونږ ریټونه اوچت کړو او بعضې خلک وي مړه دې کې هر څه وځي راشه وباسه پکې هر څه پکې وځي ګډم پکې وځي او ګندم پکې وځي هر څه پکې وځي هر څه دې ووتل خو قیامت په ورځ به د نه خدای بیا وباسي ظلم به نه کوې مخلوق سره ریټونه ولې ګرانه رزق ستا رزق درې ریټ کې دی او که رزق الله سره دی لږه ګټه چې دې لږه کې خدای برکت ستا واچو قسم دې دا د هغه ډېرو نښه ده چې برکت پکې دی حلال ګټه په رمضان کې حرام ګټې په رمضان کې ظلم کې خلکو سره په رمضان کې زیاتې کې خلکو سره په رمضان کې ګډون کې څومره چې ثواب زیات دی هغومره ګناه زیات څومره چې اجر زیات دی هغومره په ګناه کې تاوان زیات دی جمعات کې ثواب زیات دی ګناه پکې زیات دی حرم مبارک کې ثواب زیات نو من یرید فیه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب علیم که چا ګناه وکړ هغه له سزا هم سخته دا خو قانون دی د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ یا بعضې اوقات د عرفې ثوابونه پکې بعض اعمالو ثوابونه زیات دي نو ګناه هم پکې زیاته ده د هغې وبال هم زیات دی نو دا تاسو ټولو تجارت پیشه ملګرو ته او دکاندار ملګرو ته او ګاډۍ باندې چې څوک مال خرڅوي هغوی ته درخواست دی چې په روژه کې ګزاره وکړئ مخلوق خدا سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ بالکل اوزي هر څه پکې اوزي په روژه کې د هر چا په زړه کې یو مازدیګر کې هر سړی وایي چې کور ته مې دا غونډه لاس ګاډۍ یوړې او دا غونډه ګاډۍ مې یوړې کور ته بیا خوړی نشي خو هغه حرص دی انسان په خوراک باندې مازدیګري کې راشي نو چې څه په بازار کې مونی بس هر څه پکې خرڅېږي داسې به نه کوئ داسې به نه که خوراک هم تاسو ته ما مخکې ویلي کم کوئ او دویم دا دی چې ګزاره کوئ تاسو نو څه چې څوک په دې کې په رسول الله مبارک درود شریف زیات وایي د درود شریف خو ډېرې فایدې دي یو بهترینه فایده د درود شریف څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی دما فرشتی دی مخصوص په دې مخ د ځمکه ګرځي هغوی چکر لګوي هغوی ته الله داسې یو علم ورکړی دی هغوی ته داسې یو طریقه الله ورکړې ده چې کوم ځای درود شریف ویلي کېږي نو هغوی ورته راشي نو ستا دا درود شریف په هغوی کاونټ کې وشمېري نو رسول الله مبارک ته ورسوي چې فلانکي د فلانکي دوی پتا دا د دومره درود شریف ویلي څومره لویه خبره من صلى علی عند قبری سمعته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قبر خوا کې په ما څوک درود ووایي زه اورم ومن صلى علی نائیا ابلغته او چې څوک په ما درود شریف ووایي دی لرې وي نو ما ته هغه د فرشتو په ذریعه رسولی کېږي فرشتې باقاعده رسوي زمانونو د درود شریف هغه فضیلت او هغه ثواب به یو طرف ته کا لیکن چې د درود شریف د برکت نه تا درود شریف ووایي او د حضور پاک مخې ته چې فرشته ودرېږي او یې فلانکي د فلانکي زوی د تورنګزو کلي د عمرزو کلي د پېښور په تا نن سل کله ته درود ویلي دي رښتیا ووایه حضور پاک به څونه خوشحاله او په ګوان کې چې کومې فرشتې دي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما به څونه خوشحاله ولې په حضور پاک وی خوشحالېږي که مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضایل درود شریف کې واقع لیکلي د ترغیب دپاره یې درته واقعات د ترغیب دپاره د خلکو زړه کې رغبت پیدا شي وی یو سړی په لاره باندې روان و حج لته او پلار ورسره دا پلار یې ناجوړه شو دی بیمار شو نو پخوا خو پیاده قافلې وې قافله ترې لاړه او دا پلار اوس د قصیدې دی پلار ته غریب پاتې شو یدو زما خو رسېدی نشم پلار مې ناجوړه دی بیمار دی نشم بوتلی نو یا که جوړ شو بله قافله کې به لاړ شم او که جوړ نشو نو واپس به صاحب من دا پلار یې ناجوړه قافله ترې لاړه ده د پلار خدمت کو ناګانه دا پلار یې مړ شو بیمارو غریب وفات شو چې وفات شو ده پې د پاسه څادر واچو او نږدې خوا کې کلي و کلي ته لاړ چې خلکو ته ووایم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ
اوس خو به په فلان کوچ کې یو څه سوزکي کې به یو څه هغه زمانه کې خدا نه وکېده چې سفر کې به کم دی څوک مړ شو ملته به یې دفن کاوه چې ما سره دا ولامبئ کفن دفن یې وکړي جنازه راله وکړي او قبر وله وکنه دی لاړه خلکو ته اعلان وکړو خلکو یې ډېره خلک کم ځای دی وی دی فلان کې ځنګل کې یا دې ځای کې را سره پروت دی وی مونږ درلو دی چې راغې پلار ته پلار خو پلاري نو په مخ یې وله څادر اچولی نو چې څادر یې په مخ اچولی هغه څادر یې تیوچت کړو د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی شکل یې بدل بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو چې خدای پاک او دا خلک به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خښې خر را باندې لمبې خر د قبر وباسو دا خو زما هم بېعزتي ده او زما د پلار هم بېعزتي ده د مارونو الله په دې قادر دی ګورې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لقوم لا يعقلون دي کسی دی الله وی داسې کو چې بره در باندې عذاب راوړي روستی دی ګلې راشي دا د بر عذاب دی کنه دا ډرون حملې او د جزونو نه چې دا کېږي دا د بر عذاب دی کنه دا باران او دا طوفان او دا واورې دا د بره عذاب دی کنه دا چې کله سیلاب راغی د باران او دا دنیا پلونه یې مات کړه دا د بره عذاب دی کنه او من تحت ارجلکم زلزله به راشي ځمکې به وشلېږي یا دا خلک دا بمونه په ځمکه کې خښی دماکې به شروع شي دا من تحت ارجلکم دی او یلبسکم شیعا او یا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دشمني به جوړه شي او بل به وجري دا درې عذابونه دي زمارونو د رسول الله مبارک په دعا باندې چې کله وي دا من فوقکم خدای وي دې نه خو زما امت ساته دې سره ټول تباه کړي ویخا دا بنا راځي اکا دوکا برازي خو امت من حیث الامت په نه ختمي او چې د لاندې نه عذاب وی الله د دین اعوذ بوجهک ستا په مبارک ذات د دین امن نسم زما امت دینه بچ کوا اکا دوکا برازي خو امت په نه ختمي او په حدیث کې سره دي حدیث کې امدار راځي وی زما په ګوره د سورخه وی با اکادو کا برازی کوي او یلبسکم شیعا وی دا آسان دی خیر دی یو بل وجل دی سر امت نه ختمیږي خو یو عذاب خو بخامخا راځي مونږ ګناهونه کو لیکن حدیث ته وکړه رسول الله مبارک فرمایي وی زما په امت کې به یو څو عذابونه راځي من حيث العموم بني خو بعد ځای کې برازي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حيث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني او بعد ځای کې برازي ابسي الله اکبر قصف یا قذف گلے بوری کانی بوری په بعض ملکونو کې کانی وریږي کانی دا ثابت تر چې کانی برانه وریږي گلے بوریږي او بل بس کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې څه تعویل هم کوي لیکن ظاهري شکلونه مسخ شي مسخ دا دی چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه داسې بد شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل یې بل شان شو او یا به شکل د څاروي په شان دي شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دي کړی خو اکادو کا دا به کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د برنه او سو خصفن زمکه به وشلېږي ما ته تېر وته زمکه به وشلېږي زلزله به وشي لکه د مانسیرۍ علاقه کې چې سموده مخکې راغلی او مسخه به راشي او د قذفون د برنه به ګلی او د باران او د ډرون حملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي دا به کله راځي رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانه کې راځي چې د سروت سامان زیات شي معازف او دمې او دمتوب او ګډاګانې زیاتې شي وایه که نه زیاتې دي که نه دي زیاتې پخوا خو به سینماګانې په پېښور کې خلک به تلل او ما ته یاد دي بعضې کسان د دې سینما د کتو د فلم د کتو بلد وو نو ماسخوتن ناوخته به یې فلم وکته راتلل به په سر به څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني او خلکو به پېغور ورکوه د پلار فلم
او سینما لدی هغه سینما نن د هر چا کور ته دننه را رسېدلی کور ته نه مړه ټي وي به کور لګېدلی و موږ به ویل که ټي ویګان مات کې ختم کې او دا ډیشونه ختم کې ابه کور کې یو لګېدلی و چې سړی به کور کې نه ښځو به کته چې ښځې به کور کې وې نو سړو نه وې نو ښځو سړو به کته یو بل مخکې به هم نه کته اوس جینۍ سره ځان له ټچ موبایل دی ولک سره ځان له دی هغه ځان له فلم ګوري دی ځان له فلم ګوري ځان له د ښځو تصویرونه ګوري جینۍ ځان له د هلکانو تصویرونه ګوري او ګندونه پې ګوري سینما او فلم او د سرود سامان او د ګډا سامان کور ته او د هر چا جیب ته راغی که رانغی رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نښو کې دا نښه ده اشراط الساعه د قیامت په وړو نښو کې ده او دې نه پس به یو سور باد راځي انتظار کوي او دې نه پس به د خلکو شکلونه بدلېږي انتظار کوي الله خو قادر دی په دې ځان وساتئ په رمضان کې چې څومره ملګري یې دا موبایل د ښه دپاره استعمال کوي ګناه دپاره مه استعمال د علماو بیانونه پې وره کړه نعتونه پې وره تلاوت د قرآن شریف پې وره بیا په رمضان کې ته فلم ګورې په رمضان کې ته په دې باندې بیا بدعملي ګورې الله نه معافي وغواړو الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي نو هغه شکل بدل دې پرېوت بېهوشه چې کله بېهوشه پرېوته دې په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ملګري ورسره دی هلک ته وایي چې ولې بچې خپې ولې برخوردار څه چل دی خپې وایي دغسې پلار مې مړ شو په سفر کې حج ته روان او شکل یې د خر ګرځېدلی دی رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کم دی وی دا دی وی مخ دې کولو که مخ یې کولو که نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ کو شکل یې خشته شو او انسان په شان شو واپس د پلار شکل او د هغې نه ښکلی شو نبي علیه السلام نه تپوس وکړو ورته وایي دا الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړو دا خو زما پلار د بېعزتۍ نه بچ شو دا خو تاسو څه خبر شوی دې ټکي ته غور کېږي دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي تاسو څه خبر شوی وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بد عمل او ستا پلار ګناهګار نو خدای پاک وله دا یو سزا ورکړه رسوا کوي خدای کله کله خو ده به روزانه درود شریف وایي ما ته به ماښام هغه درود شریف فرشتو را رسول چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دومره درود شریف وایي وی نن د ده درود شریف راونه رسېدل نو ما هغه فرشتو ته وایي چېرې د فلانکي خو به روزانه درود راتلل او نن یې راونه رسېدل دا ولې وی هغې راته وایي چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې مې ما ته څه محتاجه دی وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی مدد یې وکړه نو زه راغلم هغه مدد مې ورسره وکړه دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي څه ورته وایي معجزه هغې ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني دا په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته زما وروڼو دا د درود شریف برکت چې دې راویښ شوې کتل پلار یې واپس سم شوی و مخکې نه هم خشته شوی او رڼا یې کړل درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی په دې رمضان کې چې څومره ملګري یې نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو ویزه شواروز کې 15000 کرته درود شریف څومره لویه خبره یو بل ټلیفون وکړو زه 10000 کرته وایم مې 10 سره څنګه وی وی تاره مې اورېدلي دي مختصر درود هغه وایم مې کوم یو وی وصلی الله علی النبی الأمی وصلى الله على النبي الأمي مختصر درود وصلى الله على النبي الأمي أسوأ يوزل وصلى الله على النبي الأمي مختصر درود شریف دا خو په یو ساعت کې بلا ویلې کېږي او که درود ابراهیمي وایي چې دا کم مانځه کې دی اللهم صل ځان له درود دی اللهم بارک ځان له درود دی دا کې دا خو ډېر ښه شو عالم پکې راغی اولاد هم راغی
نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بس دا درود شریف دی. رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع کې. درود شریف ډیر زیات فضایل دي. اب چې بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکم ان شاء الله. خو دلته کې به صرف دومره ځان پې کې چې رمضان مبارک میاشت نو مهرباني وکړئ درود شریف پر رسول الله مبارک ټول وایي. ها دا خامخا الله وینو ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله وی زبم په دا الله کا درود شریف دا خدای رحمتونه دا ما فرشتي وای نو تاسو مر باندې درود وای حضور پاک. نو چې څوک درود نه وای نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی دې خدای هلاک کی ما وی امین. واه واه د پیغمبر مبارک نو واغښتل څوک درود نه وي تبعی ده صاحب وی پدوی ما پاولای چې مکل خپکه خاودا. نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی چې چا مور او پلار جمع دی وی یا دواړه یا یو او دې دا غوي دومره خدمت اونکی چې ځان په جنت ته ورسوي. داسې خدمت وکړي چې د مور او پلار په ذریعه ځان جنت ته ورسوي او که داسې ونه کړل دې خدای هلاک کړي ما وی امین. او ټینګ شي خیره چا کړې ده جبرئیل علیه السلام. جبرئیل علیه السلام په ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته ده چې قرآن یې راوړی دی او پیغمبرانو ته به یې وحی راوړی. ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته جبرئیل علیه السلام. جبرئیل علیه السلام خیره کړې ده ماشاء الله او امین په چا ویلې دی حضور پاک. نو چې پیغمبر مبارک په یو شي امین وایي وایا نو دې کې د نه قبلېدو څه کیدی شي دعا چا کړې ده خیر امین په چا ویلې دی. نو د مور او پلار چې د چا جمع دي وي که دواړه یې کوي نو خدمت به کوي هغوی به خوشحاله وی او که د نه خپل علی الغرق او تباه شوي برباد شوي نه به خفه کوی مور ته. ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي دې وخت ته ورسېږي بیا ورته هم کنځل کوي. زما پلار دی نو څه وسره وکړو زیاتې کوي. زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼی دی راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو. د ښځې خپل حق دی ګورې دا هم یاد وساتئ. بعضې خلک دلته هم غلطي کوي. دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی. د مور او پلار دپاره به ښځه ناز ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري. الله خو ویني که نه ستا هم خور شته که نه ستا هم لور شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وباسي. لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرېږدي. مور او پلار احترام پکې قدر پکې عزت پکې. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوي خطك رسول الله مبارك او دوا چې الله یو وخت د ماشوم په باندې مور او پلار ډېر رحم کړی دی. الله اوس دی قابل رحم دی پہ رحم دعا والا ہوگا. کنزل کئی نو کمزور ہے خریب کر سترګې کمزورې نه دي موږ سترګو د چشمې چولې غوږونه کمزورې نه دي هغه شی واچوي ګلسون ماشین خوله کمزورې نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي ویل پې کمزورې نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی زړه کمزورې ډاکټر وایي. نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي. غصه ورځي بنده په معمولي خبره غصه ورځي بې ځایه به غصه وکړي خانده ورته. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده وی یو سړی زوی سره ناست و دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو دی پلار دی زوی ته بابا دا څه دي په دیوال یو قارغه ناست هغه ورته وی قارغه دی نو بیا ورته بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وی قارغه دی. بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی. بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی که نه هغې غصه شول. بیا ورته بچی څه دي وی په سترګو ړوند دی شل ځله خو مې راته وی قارغه دی که پلار ورته بچی ستا نه مخکې ما لیدي و چې قارغه دی خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه دقسې ته زما په غېږ کې وي او یو قارغه په دې دیوال کېناسته را یاده شوه نو تا ما ته بابا څه دي ما وی قارغه دی تا وی څه دي مې قارغه دی تا وی ها مې قارغه دی
تا وې څه دي مې کارغه دی چې څومره تا تپوس کو ما به د خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکې ما به د خوله ښکلوله او که نن مې د دریم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې هلکه داسې ده که نه بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسې ډېر ګران بچی خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نه سوي او بیا د هغې نه ګرانې نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړل وایي داسې که نه وایي او پلار توبه بس دا ګډې وډې دا نه پوهېږي اوس د دماغ کار نه کوي د بې غیرته بچیه دماغ کار نه کوي ستا دماغ کار کوي چې پلار په دې سپکې ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې څنګه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کړي قسم مې راته وخوړ دا زمونږ فقهاو لیکلي او د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره راته ویل غالب ګمان مې راته وویل د باباجي زمونږ خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د هغه نه مې اورېدلي دي وی دې جومات کې به هغه مونځ کو او دا دی زمونږ په دې بادرخیلو کندې کې کور وی راتلم وی په دې لاره کې یو سړي پلار را پرځولی او لته به یې ورکول په الله باور وکړه چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا د مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکول او ورته وایي ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دی په سینه والا وی ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دی وی زه رالم وایي ما هغه زوی ته پاسه خوارشي پلار دی دی ظالمه بوډا دی بیا پلار یې ما ته وایي چې مولوي صاحب ودیلې دا قچل را سره وکړو وی ما ورته پلان کیه هغه سړی هم زه پېژنم هغه زوی هم پېژنم هغه نیکه هم پېژنم خو بدره چې دی نومله وی ما ورته چې یاد دي پلان کیه دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دې زوی را پرځولې په دقه ځای تا خپل پلار را پرځولې په دقه ځای یو لیش دی فرق نو او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګنې غټ دلی ویلي دي که نه دا به مولوي صاحب زمونږ وی په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار را پرځولو په هغه ځای دې خپل زوی را وپرځو او چې په کوم هغه ورته په سینه دې هم په سینه ناست چې هغه ورته څه ویقې ورته دا نه پاتې کېږي دا به وځي دا مه وایه چې زه خو دې وخت کې په هینډ تینډ کې یم او زه خو بس ځوان یم او زه به د ښځې مخکې پلار سپک کم او مور به سپکه کم دا ټیم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جمدې هم په دې مخ مې لاړ وتو او مور پلار سره خلک خو مور خو بیا پرېږده خو سپیره نن سبا بوډۍ شوه که لوښي د لینځي خو بس مور ده او که لوښي لینځي بیا خبره ختم که جامې د لینځي او کټوی د له پخې نو مور ده او که دا کارونه نه کوي نو اسم بعضې خلکو نه اورم چې زما پلار ته دا وه بعضې خلکو نه اورم چې زما مور ته دا وه دا ښه خلک نور پلار څوک کم دی ما په خپله یو انسان دام د خپل نوم نالم ما یو مور بیواله او ډېره زیاته بیواله او داسې بیواله چې په دې ځمکه بیا راوغورځول په ځمکه ما ورسره بیا خبرې بندې کړې وې نو ما ته یو سړي بیا ووایي هغه سړی یو جمدیر یو بل مړ دی مور هم مړه ده هغه بچی مړ دی مور هم مړه ده بچی مړ دی او یو ګواه شته او یو ګواه اوس هم شته ما ته مولوي صاحب د پلانکي تپوس ته کې مې ورکې که خدای راته بېخو بس مور بوډۍ مور خدای را راسته درګړي تلې ده او ظالم به راغویشتله او هغه نوې تماشه وکړه که نه مې څه لیوني سپي چې چلی و وی د خېټې نه یې د کوتري چینګار راوځي د سپو په دې به زه بیان کوم د مور او پلار په حقوقو خو دا مې مختصر درته وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دویمه پوړۍ باندې پکې ایښوده نو څه ووی جبریل علیه السلام وی الله چې د چا مور او پلار وي دې به قدر کوي خدمت به کوي ځان به په جنت ته رسوي او که داسې خدمت یې ونه کړو خدای دې هلاک کړي رسول الله مبارک په امین ویلي بل چا نه حضور پاک زما وروڼو چې څومره دلته ناست د مور او پلار قدر وکړي کوی به که جمدي وي د چا مور پلار که یې وي که ته خپه یې راځی کې لاړ شی والا ما ته یو ځل یو سړي وي
پلار رانه خفه دی ما سره په جرګه لاړ شي. په پلارانو څوک جرګې نه کوي، جرګه کې خبره روانېږي. زه به هغه ته وایم ابو دا کړي دي دا کړي دا کړي دي، نو بیا به تا ته وایم ته وایې نه دا دي، دا روانېږي. ورشه په خپله او د هغې کې ورسره د مینې سر کېږده او یې بابا معافي غواړه. ابه د یو څپېړه دوه ووایي او درې نور یې راکړه. ابه وایي تا دا کړي دي بس خو غلطي مې کړې معافي غواړم. یاره که معافي یې نه کړې وایي ډېرې جرګې مې پرې وکړې ستا نه بغیر نه کېږي. مې ته د ما په دې فارموله عمل وکړه. سبا راغې ما ته وایي مولوي صاحب خو بل شان وه، خلک مې لېږل نه یې معاف کړم، خو چې ورغلم او غېږ کې مو ته سر کېښوده او وایي هم را سره په ژړا شو، زه هم ژړا شوم. وایي روچت یې کړم او په مخ یې دواړو طرف ته ښکل کړم. واه واه، د مور پلار زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې زما بچی شته، زما ورسره څونه مینه ده. دې ته څوک نه ګوري چې زما دا بچي د ماشوم لوی یم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي. نو ما هم بل چا لوی کړی یم که نه، ما سره هم بل چا خواري کړې ده، ما سره هم بل چا محنت کړې دی که نه. داسې لوی خو ته نه راغلي دنیا ته. لوی مسله دلته یو مسله دلته جوړېږي ادا چې د ښځې او د مور میانس کې بعضې وخت کې جنجال راشي. نو بعضې قمقل د ښځې په طرف شي نو مور سپکه کي، بعضې د مور په طرف شي قمقل نو ښځې بېعزته کي. نه داسې به نه کي، د دواړو خپل حقوق دي، ته به بینابین اوسېږې. داسې طریقه به کې جوړه راوړه، اتفاق راوړه، اختلاف مه پیدا کړه. نه یو خوا پوره او نه بل خوا پوره، د دواړو خیال ساته، قدر کوه. او که جوړه نه راځي بیا لکه ښځه د ښځې بیالول در باندې حق دي د خدای په دې. بیا کور ورکول حق دي در باندې په شریعت کې. شامي وګوره، عالمګیري وګوره، دا نه او که دا ښځه ستا د مور او پلار د حقوق ذریعه ګرځي، دا ښځه نافرمانه ده، د شریعت خلاف کوي، بیا به طلاق هم ورکولی شي. رسول الله مبارک فرمایي که مور پلار ته وي طلاق ورکړه، طلاق هم ورکولی شي. په هغه صورت کې ورکولی شي چې دا ښځه ستا د مور او پلار نه د عقیدو ذریعه ګرځي، د شریعت خلاف کار کوي، مور او پلار درته سپکوي، بیا هغه بیل صورتونه داسې به نه کوي. چا نه مور او پلار خفه وي څه چل به کوې لکه رضا کوو به که نه. او که د چا نه قبر ته خفه تلي بیا به څه کوې. او دا کېدی شي قبر لی ځې، علماو لیکلي دي قبر لی ځې، قبر لا تلاوت کوې ثواب وربخې، 2 رکعاته نفل کوې ثواب وربخې، ذکر وکړې ثواب وربخې، نیکي وکړې ثواب وربخې. نو علما لیکي د مرګ نه پس به سره خدای راضي کړي. دې وخت کې هغوی محتاج دي نیکو ته، که نیکي دې وکړه ورو دې بخله خدای به دې معاف کړي. درېیم څه دي؟ وایي په درېیمه پوړۍ چې کېناستم نو جبریل علیه السلام څو فرمایل؟ وی هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راله او د دومره عبادت اونکه چې ځان په الله وبخیرې دم خدای هلاک کړي. مې چې امین وایه اوس څونه عبادت به کوې؟ دونه به کوې چې ځان په خدای وبخې، دونه به کوې. او یوازې عام عبادت نه دونه به کوې. او که دومره عبادت دی اونکه چې ځان په خدای وبخې نو خیره چا کړې ده؟ حضرت جبریل علیه السلام. آمین په چا ویلې دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او خیره کوم ځای شوې ده؟ په جومات کې د پیغمبر مبارک په منبر شوې ده. ماشاءالله وړه خبره. مسجد نبوي کې شوې ده، په منبر الرسول د حضور پاک په منبر شوې ده. او مقدس شخصیت خیره کړی ده او مقدس شخصیت په آمین ویلې ده. اوس هم خوښه خپله داسې عبادت وکړه چې ځان په الله وبخښي. ځکه خو درته وایم چې ختمونه وکړئ پکې. الحمدلله زه خو ډېر خوشحاله شوم چې ډېرو جوماتونو کې په رمضان کې تراویح کې ختمونه شروع دي الحمدلله. او چې کوم کې نه دي شروع کړي حافظان الحمدلله ډېر دي. او قاریان خو پخوا زمونږ په کلي کې ما ته یاد دي 2 حافظان زما د یادو. یو حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي، او یو حافظ اسرائیل حافظ صاحب هغوی رترز وی عبدالرب مولوي صاحب مولانا عبدالرب صاحب دې رور الله دې مغفرت نصیب کړي. دا 2 نمبر به پې نو. بیا د جوړې حافظ صاحب باباجي زمونږ شاګردو هغه به دلته ختمونه کول. اوس دومره حافظان دي د خدای پاک فضل او کرم دی چې زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمېرلی. الحمدلله هر کلي کې شکر دی حافظان ډېر دي. نو فایده دې واضح کړه. نو د ورځې خوب او د شپې خوبونه
هر ټیم خوبونه عبادت وکړئ ښه تهجد پکې خامخا وکړئ. رب العالمین د نیکو د پاره او د مسلمان د خیر د پاره دا یو د نیکو یو میاش داسې مقرر کړی دی لکه ما مثال در کړی خلک ویې لکه وایي د بوټو د کر موسم دی او څوک وایي دا جوارو سیزن دی. نو دا د نیکو د ګټلو او د رب العالمین د برکتونو د حاصلولو سیزن دی. خدای پاک دی مونږ تاسو له د روجو د نیولو په صحیح طریقه د روجو نیولو توفیق نصیب وګرځولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی هغه فرمایي وی نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته یو ځل وفرمایل اعلان یې وکړو چې رانږدې شئ. وی ټول صحابه منبر ته رانږدې شو. وی چې دی سنگ لومبی خپه مبارکه په لومبی پوړی کېښوده نو وی فرمایل چې آمین. نو بیا په دویمه پوړی خپه کېښوده نو بیا فرمایل آمین. نو چې په دریمه پوړی باندې کېناستل نو بیا فرمایل آمین. هغوی به عموماً په دې دریمه پوړی کېناستېدل. هغوی طریقه دا وه. نو چې کله فارغ شو نو صحابو ته تپوس وکړو وی د الله رسوله وی ستاسو نه م درې ځله امین واورېد خو مونږ خو څوک ونه لیدل نه تاسو دعا وکړه او نه بل چا دعا وکړه او نه م څوک ولیدل. د دواړو جهانو مبارک سردار وفرمایل وی چې زه کله دې ړومبی پوړی ته وختم نو وی حضرت جبریل علیه السلام راغی او هغه یو دعا وکړه نو ما پې امین وی. هغه ده وی چې کم انسان باندې د کم انسان مور او پلار بوډاګاني او د ده خدمت ته محتاج ای دی به د دې مور او پلار قدر کوي عزت به کوي احترام به کوي دونه عزت او احترام به کوي چې ځان په جنت ته ورسوي. او که ده د دې مور او پلار دونه خدمت ونه که دونه احترام ونه که چې ځان په جنت ته ورسوي نو د انسان د الله هلاک کړي. وی ما وی چې امین. اوس وروڼو مور او پلار دا د انسان دپاره ډېره قیمتي سرمایه ده. ډېره قیمتي سرمایه. مور او پلار دواړه یا یو کس چې جمدي وي دا بچی به قدر کوي دا بچی به احترام کوي بچی به عزت کوي دونه به کوي چې جنت ته ورسوي پې ځان. یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس وکړه وی زما مور او پلار جمدي زه د دوی سره څه معامله وکړم. حضور پاک مبارک له خدای پاک داسې عجیبه صفت ورکړی چې خبره به یې پوټینۍ وکړه خو هغې کې به ډېره لویه فلسفه وه. او زمونږ پښتانه وایي پلانکې داسې خبره کوي چې دریاب په کوزه کې بند دی. ډېر مقصدونه په پوټۍ خبره کې راځي. حضور پاک ناشنا او فرمایل وی هما جنتک و نارک وی دا مور او پلار دی هم جنت دی هم دوزخ. ګوره پوټۍ خبره ده. که دا مور او پلار دی خوشحاله کړل د دې قدر عزت دی او که جنت دی وګټه او که دا مور او پلار دی خفه کړل د دې بېعزتي دی وکړه او بېادبي دی وکړه دوزخ دی وګټه. هم د جنت دی هم د دوزخ دی. بس اوس خوښه خپله ده که د جنت دا دروازه ځان له ضایع کوي او که د جنت دروازه ځان له مضبوطوي. نو خوش قسمت انسان هغه دی چې د مور او پلار دواړه یا یو کس جمدي وي او دې داسې خدمت وکړي چې د مور او پلار د خدمت په برکت ځان جنت ته ورسوي. دا خوش قسمت انسان دی. د نبی علیه السلام مبارک زمانه ده. دو مثاله دله در کوم. نو یو صحابي بیمار دی نو نبی علیه السلام یې تپوس لاړ چې لاړ هغه د زنکدن په حالت کې دی. نو طریقه داسې ده چې کم انسان د مرګ په وخت کې ده ته به دا کلمه شهادت اوري داسې به ورته نه وی چې ووایه ولې دې په تکلیف کې داسې نه ده ووایي چې نه وی اوره ووته. نو که ژبه د کلمې سره بلده ده د الله د ذکر سره نو ژبه باندې به د الله نوم راشي. ګوره ما تاسو ته د روژې نه مخکې د ذکر متعلق بیان کړی
جبه ذکر سره بلده ده نو په خولې به د الله نوم راشي، او که جبه ذکر سره بلده نه ده نو نوم به نه راځي. دا مسله ده. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپله لګیا دی ورته وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د جبه پې نه وړي، هغې ورته لګیا دی کلمې شهادت ویله، د جبه نه وړي. یو متل دی وایي یو بوډی زوی مړ کېده، زوی یې نه چېرته مونځ کړی و نه ذکر نه اذکار، ټول عمر بېګډې چیلۍ سرولې. دا بوډی ورته ناسته ده، ورته وایي کلمې شهادت ورته اورئ، او هغه هم اقه ډرې ډرې کوي، هغه د هغه ګډو سره بلد دی، ډرې ډرې کوي. هماغه ډرې کې څه ووته، کلمې شهادت یې نه وه. نامور ورته بچې وی ډرې وې او ډرې لاړې. نو چې څه سره د خوله بلده ده ګورې به دې په ژبه راځي. الله بې انصافه نه دی، الله ډېر انصافدار دی، ظلم نه کوي. چې ستا ژبه د هغه د نوم سره بلده کړې ده، نو زنکدن کې به د خپل نوم یېرئ نه درته به یادوي. دا د الله انصاف دی. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپله لګیا دی، ورته کلمې شهادت اورې، د ژبه پې نه وړې. نو هغې حیران شو، ځکه د حضور پاک وجود مبارک خو ټول رحمت دی، چې زه موجود یم، د رحمت فرشتې موجود دی، او زما خولې مبارکې نه ورته کلمې شهادت روان دی، او د ده ژبه نه ړقي. دا ولې وی د ده څوک کور کې شته، راویې بلې. نو یو بوډی مور یې هغې وله راوغوښته، وی ستا دې زوی لیسه ډېر لوی جرم کړی دی، ډېر لوی مجرم معلومېږي. زه لګیا یم په خپله ورته کلمې شهادت اورم، او زما د خولې نه یم دې نه اخلي. څه لویه ګناه یې کړې ده. وی صیب دې خو ډېر د منځ، د روجو او د صدقو او د هر څه پابند دی، ډېر ښه سړی دی. وی نه سوچو کې څه غلطي به نبی علیہ السلام مبارک ته به کشف کېده، الهام به کېده، د الله د طرف نه به ورته القا کېده دې زړه ته. څه چل شته؟ وی یو صیب یو چل خو شته. وی چې واده کړی دی نو زه خفه کړی یم، زه مور یم. واده نه مخکې د ما ډېر خیال ساته او ډېر قدر به یې کو، خو چې کله یې واده کړی دی نو بس بیا د ښځې په سر ما ته سپکې، زما قدر یې نه دی کړی. نو ما د الله په دربار کې یو سوال کړی دی، ما وی خدایه زه خو ورته خپل حق نه بخم، ستا خوښه ده که ته بخې او که ته نه بخې. نبی علیہ السلام وفرمایلم په دقه الله رانیولی دی، دې نه لوی جرم بل نشته. د مور پلار بې قدري ګناه کبیره ده او لوی ګناه ده. وی بخه، وی د الله رسوله که حکم کې خو زه به وبخم، ستا اډر منم، او که مشوره راکړې نو ړمې ته خفه دې نه بخم. نو حضور پاک مبارک ډېر هوښیار، هغې زړه کې دا سوچ وکړه که زه ورته اوس حکم کوم نو د خولې نه بیا وبخي، خو د ړه نه بیا نه بخي. راشه داسې چل جوړ کړه چې د مور یې د ړه نه وبخي. نو صحابو ته یې وی ورشه خشاک راوړی. نو صحابه خو د حکم پابندو، دا مور یې ورته وی صیب په خشاک څه کې؟ وی ستا دا زوی پکې سوځوم، یو چل جوړو. وی د الله رسوله ولې سوځې؟ وی ګوره دې تا نه دی بخلی، نو چې تا نه بخه او دې مړ شو نو دې به اور ته ځي، په اور کې به سوځي، او ستا د وجې سوځي ځکه ته نه بخې. نو پرېږده چې په دنیا کې یو جلک درته د هغې اور عذاب وښې، چې کم اور د مرګ نه پس ته نینې او دا زوی دې سوځي، چې لږ په دنیا کې ووینې هغه به دې پې ښه یخ شي. نو دې مور یې سوچ وکړو، وی ښه د الله رسوله لکه دې به په اور کې سوځي. وی ما بخلی دی. و چې وی ما بخلی دی نو د هغه په خولې کلمې شهادت شروع شو، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او سې ورکړه. نو حضور پاک وفرمایل لیدل مور ګورې بیا مورې دارنګې پلار لګیا دی د بچي دپاره څه نه کوي. دا پلاران چې ټول ورځ منډې ترړې جوړې کړي دي او حلال حرام نه پېژني، راغونډی یې دا چا له غونډی؟ دا نه دی بچو دپاره. لیکن بچې چې کله بیا وادو کې بیا نه مور پېژني او نه پلار پېژني. ته دا لوی راغلی وې دومره څومره خواري ورسره کوي. مور دننه وله جامې بدلی، وجود وله انځي، او دسمات وله پاکۍ، او په هغه بستره چې لمده بستره د دې بچي پکې متیازې کړي، په هغه لمده بستره کې ورسره پرته ده. او د شپې څوک د خوب نه پاسي، څو ځله ورسره دا مور د شپې پاسې د دې بچي سره خوب یې په ځان. او پلار ته وګوره، ګوډ چاري منډې ترړې
حلال حرام نه پیژنې او راجمع کوي جامې راوړه د بجلی غم کوه د جنریټ چا دپاره دا نه د بچو دپاره نو په تا د دې بچي حق نشته چې ته به هم بوډا کېږې او که به نه بوډا کېږي ډېر خلک دا شکایت کوي مونږ خو دا نصیحت خلکو ته کوو نو بعضې وایي یاره جي یو یې خوښ دی او زه یې نه یم خوښ نو زه هغه به یې وله چاپي کوي هغه به وله څه شی راوړي هغه به یې خوشحاله ساتي خوږې خبرې به ورسره کوي او ته به هغه چل نه کوي ځکه به یې هغه خوښوي که نه مور پلار خو ظلم نه کوي یاره جي بې ځایه کنځل کوي ښځه مې هم کنځي نو زه یم ګوره چې سړی بوډا شي غاښونه یې وځي غوږونه یې کمزوري شي مشین پکې لګوي لاسونه یې کمزوري شي رپي خپې کمزوري شي په غیر د کونټۍ نه نشي ګرځېدی نو مازغه هم کمزوري کېږي ګزاره به ورسره نه کوي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وایي که ستا د مور پلار یو کس بوډاګان شو اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اف په مورته نه وایي رټې به هم نه نرمې خبرې کوه قرآن وایي او بیا وایي که چرتې او څه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وګو تخکته خانده وته کنزل کوي او یا الله یو وخت کې د ماشوم د مور پلار په ما ډېر لوی رحم کړی دی خدای ته په اوس رحم وکړي دعا ولګه نو مسله څنګه شوه څونه خدمت په د مور او پلار کې دومره به کوي چې ځان په جنت ته ورسوي اوس که یو سړي مور او پلار دواړه مړه دي یا یو مړ دی نو قبر لیځه قبر لتل په شریعت کې ثابت دي ښه دا مونږ عقیده ده قبر له چې څومره ځې پلار له ځه مور له ځه هلته دعا ورته کوه لږ تلاوت کوه د هغې ثواب ورته بخه علما لیکي که دا مور پلار د بچي نه خفه تلي دي او دی وله بار بار قبر له ځي نو خدای به یې د مرګ نه وروسته ترې خوشحاله کړي د مور پلار قبر له تلل ډېره لویه فایده رسي نو په لومبۍ پوړی چې مخ پکې خوده نو جبریل علیه السلام دا ووی وی چې چا مور او پلار جمدي وي دواړه یا یو دی به دونه خدمت کوي چې ځان په جنت ته ورسوي او که دونه خدمت یې ونه کړه د مور پلار چې ځان په جنت ته ورسوي خدای دې هلاک کړي ما وی امین وی چې په دویمه پوړی مخ پکې خوده نو وی جبریل علیه السلام ووی چې ستا نوم د حضور پاک مبارک نوم چې څوک والي درود شریف په پې او که چا در باندې درود شریف ونه وي خدای دې هلاک کړي وی ما وی چې امین اوس ګوره درود شریف د پیغمبر علیه السلام مبارک دا ډېرې لویې فایدې لري یو ځل حضور پاک مبارک پریشان و حضرت جبریل علیه السلام ولا راغی د خدای محبوب پیغمبر ولا راغی وی زه الله راولېږلم خپې وی یو لږ پریشان وی ښه الله فرمایي چې زما دې محبوب ته ووایه چې څوک په تا یو ځل درود شریف ووایي نو الله به پې لس رحمتونه نازل کړي لس به وله ګناهونه ورجوي لس به وله مرتبې اوچتې کړي څو شوې ډېر لس رحمتونه لس مرتبې اوچتېږي لس ګناهونه رجېږي یو ځل چې څوک درود شریف وایي وی زما را دې محبوب نه تپوس وکړه هر رضي ته اوس خوشحاله یې که نه وی رضي ته خوشحاله شو په څه خوشحاله شو د دې امت په دې فایده خوشحاله شو چې امت ته زما په یو ځل درود شریف دېرش فایدې میلاوېږي په بعضې موقعو 50 په بعضې موقعو 80 فایدې میلاوېږي دا د درود شریف برکت دی نو درود شریف دا ډېر د فایدې شی دی درود شریف چې څومره مسلمان وایي دا پیغمبر علیه السلام ته پیش کېږي حدیث پاک درته وایم د ځانه نه ویم نبی علیه السلام فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام وی د خدای فرشتې دي په دې مخ د ځمکه ګرځي چکرې لګوي څومره چې په ما درود سلام کم ځای څوک وایي دا فرشتې ما ته رارسوي نو زه اکثر طالبانو ته یو خبره کوم زه وایم ګوره درود شریف فایدې په خپل ځای ثوابونه مرتبې اوچتېدل په خپل ځای لیکن دا چې د ستا نوم د درود شریف د برکت نه د پیغمبر علیه السلام په مخ کې غښتلی کېږي فرشته ورته وایي صاحب ستا پلانکي امتي د تورنګزو د کلي د فلانکي زوی دا پتا نن 100 کرته درود شریف ویلی دی رښتیا ووایه چې حضور پاک ته ستا نوم غښتلی کېږي د درود شریف د برکت نه او ستا د پلار نوم غښتلی کېږي د دې نه لوی سعادت بل شته او چې دا ورته وایي چې 100 کرته در باندې فلانکي درود شریف ووایي به څونه خوشحالی او ورسره په ګاونډ کې حضرت ابوبکر او حضرت عثمان هم دفن دي رضی الله عنهما هغوی به پې څونه خوشحاله او نبی علیه السلام به درله څومره دعاګانې کوي
یو سړی حج ته روانو په یو قافله کې د زوی سره، نو دی غریب نا جوړه، نو قافله خو یو ورځ دوه ورځې به یې ساره شي، ټوله قافله خو نه شي سارې دی، دی نا جوړه شو. قافلې والا ورته وویل چې زوی ته وله چې د پلار خدمت دې کوو، دی خو موږ ځان سره بوتلې هم نه شو او څه به کوو ورسره، موږ در نه ځو. قافله تې لاړه او دی او دا پلار په یو بیابه دشت و ځنګل کې پاتې شو. چې پاتې شو دا پلار غریب وفات. چې وفات شو نو د زوی په څادر واچو چې زم د خوا کې کلي له او څوک وګورم چې راشي چې دا پلار را سره ولامبئ، کفن بندوبست وکړي، جنازې وکړو، قبر ولو کړه. مسافر دی لاړ د کلي خلکو ته ووایي چې دغسې زه مسافر یم او پلار مې ناجوړ او قافله رانه لاړه او مې خدمت وکړو خو بس مړ شو پوره یم. راشه مهرباني وکړه د کفن دفن انتظام د جنازې هغې وې ته زمونږ درغلو. دی چې راغی او د پلار د مخ نه یې هغه څادر اوچت که ګوري نو دا پلار شکل یې د خرو شکل یې بدل. نو دی فوراً بېهوشه شو، بېهوشه کې دی، دا هیبت پرې راغی چې خدای دا به څه کېږي، دا خو زما د پلار دا شکل دا خلک چې اوس راشي دا خو لویه رسوایي ده، وایي چې دا خر دی که انسان دا تله مونږ جنازې له راغواړو، دا خو لویه رسوایي ده خدای د سره څه وکړم. دی بېهوشه دی. په دې بېهوشۍ حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی په خوب کې ملګري ورسره دی. درته وایي ولې پریشان یې؟ وایي صاحب دغه چل پلار مې مړ شو، مسافر یم، خلک را روان دی او پلار مې شکل د خر ګرځېدلی، دا خو زما لویه رسوایي او بېعزتي ده، به څه کېږي د الله رسوله؟ وایي کم دی پلار دی مې چې دا دی؟ وایي زه اوس خوب وینم په بېهوشۍ کې. وایي څادر مې ترې لرې کړ. وی حضور پاک مبارک دا خپل لاس مبارک راواغېست او د ما د پلار په مخ یې راښکې. وی چې راښکه پلار مې واپس ټیک شو، مخ یې خشته شو، ښکلی د مخکې نه مزېدار شو. وی زه ورمنډه مې کړې سلام چې خدای د الله رسول ډېره شکریا، دا تا خو زما پلار سره لوی احسان وکړ. صاحب تاسو څنګه رالی؟ وی ستا دا پلار ډېر ګناهګار دی او د خدای نه ډېر لرې، خو ده به یو عمل کو چې ده به روزانه درود شریف وی او ماله به ماسخوتن یو فرشتې را رسو. وی نن هغه فرشته چې راله او ما ته یې د خپل امت درود شریف پیش کول، نو یې د ده درود شریف پکې رانلل. نو ما ته تپوس وکړه چې یاره د پلانکي کلي یو سړی و دی نوم و، اخو به روزانه په ما درود شریف وی او راتلل به جوړ ناجوړه رڼا ورځ دې دی نه دي کتلی تیارې ته، نن د هغه درود شریف رانلل. نو فرشتې راته وایي چې خو وفات شوی دی او صاحب تا ته ضرورت دی ګورې که حاجت وله پوره کولی شي. نو هغې راته وایي چې دقسې وفات شوی دی او ډېر ګناهګار و، نو خدای په هغې کې رانیولی دی او دا مخ یې وله بدل کړی دی، تا ته ضرورت دی که څه مدد ورسره کولی شي. نو زه رالم چې دا مدد مې ورسره وکړو. نو دا زوی یې وایي راویښ شم، چې راویښ شم څادر مې د پلار د مخ نه لرې کړ، نو مخ یې سم شو او د مخکې نه زیات خشته و رڼا یې کول. دا درود شریف برکت قسم دی د درود شریف ډېر لوی برکات دي. مونږ له ګورې خیر دی. د هغې یو مثال درکړو. یو سړی دی دیوال ته بیټرۍ ووایي، نو دا دیوال په رڼا څه دا رڼا واپس زما په دې مخ راغورځېږي، زما دا مخ پکې روښانه شي. دقه رنګ یو سړی چې په نبي علیه السلام درود شریف ووایي، نو خدای پاک چې د پیغمبر علیه السلام کومه مرتبه مقرر کړې ده ستا په درود شریفه نه پورته کېږي، لیکن هغه فایدې تا ته واپس رارسېږي. نو ګوره درود شریف د نبی علیه السلام مبارک نوم چې واغېښتلی شي، نوم یې څه دی؟ محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. یو نوم وله نیکې ښودی او بل وله مور یې ښودی دی، دا دوی نومونه دي. درود شریف به پې خامخا او په مجلس کې که بار بار اغېښتلی کېږي، لکه یو نعت کې یو ځل بیا 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 اغېښتلی کېږي، نو په لومبي ځل واجب دی او په دویم ځل مستحب دی. مستحب هم ښه د لوی ثواب به درته میلاوېږي. او که نوم یې نه او صفت یې ذکر شي لکه د الله رسول یا د الله نبی یا د الله پیغمبر، نو دا نوم نه دی، صفت دی. نو درود شریف ویل پې بیا مستحب دی، واجب نه دی. که دې ونه وي ګناهګارېږي نه، خو مستحب دی، ښه ده چې پې ووایي. که دې ونه وي نوم مبارک واغېښتلی شو محمد او احمد صلی الله علیه وسلم، او درود شریف دې ونه وي، نو د جبریل علیه السلام خیره کړې ده او پیغمبر علیه السلام پې دعا کړې، نو دا خیره ګورې نه رد کېږي. امین یې پې ویل. وایي په درېیمه پوړه چې کېناستم، نو جبریل علیه السلام ووایي چې په چا د رمضان میاشت راغله.
دی به پکې داسې عبادت کی چې ځان به په خدای بخي، او که دومره عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخي نو الله دې هلاک کی. ګوره خیر یې وکړه. نو ما وی آمین. نو اوس به په رمضان کې څومره عبادت کې، دومره عبادت به کې چې ځان په الله وبخي، دومره به کې. او که دومره عبادت ته ونه کړه چې ځان په الله وبخي، کم عبادت ته وکړه. روجه دې ونه نیوله، ډېر خلک روجې هم نه نیسي، بدقسمته قوم. لیکن انشاءالله دومره ګرانه خو نه ده. زه ناجوړه یم، اعصابي تکلیف کله کله په ما راشي او زه یې نه ویشم. بوډاګان خلک دي، داسې بوډاګان مې ولیدل سپینګیري. پرون ما ته چا ټېلیفون وکړ، پرون افسوس مې وکړ، وی زما یو رشته دار دی فالج والی دی، یو لاس ښي طرف او ښی لاس او ښی خپې فالج والی دي او بیا به روژه نیسي. څه ورسره وکړو؟ نه منې مونږ ورته وایو منې زه یې نیسم، ما یې مه نیسه. شریعت دلې اجازت ورکوي نه دی نیسي، ډاکټر دلې اجازت ورکوي نه دی نیسي فالج. وی نه صبرېږي خامخا نیسي. او قسم دې داسې بیماران د زړه مې لیدلي، داسې بیماران چې هر وخت یې په زړه درد دي، په دې کشمکش کې چې اوس به پیټیک راځي، اوس به پې راځي، او شریعت اجازت ورکړی چې مه نیسه او بیا هم نیسي. داسې د شوګر مریضان ما ته خو پته لګي، ما نه خلک د مسلو تپوس کوي، یاره د پلار مې شو مازدیګر نه پس ابرو چې مازدیګر نه پس بېهوشه شو. وی نه زه به روژه خامخا نیسم. نو په شریعت کې داسې انسان که روژه ونه نیسي خیر د اجازت دی ولا شریعت په چا زیاتې نه کوي. خو دا شوق د مسلمان درته ښیم چې د مسلمان دومره د روژو شوق دی. صحابه به په خپلو ماشومانو بچو روژې نیولې، دا نابالغه پوټینې. نو چې مازدیګر به شو نو په جړا به شو، هغه به واړو که نه، اوبه به یې غوښتې، ډوډۍ به یې غوښته، نو د لوبو څیزونه به یې ورته کېښودل، په هغې به یې مشغول کړل، د لوبو په څیزونو پام به یې وله بل طرف ته کړ، د لوبو په څیزونو به یې مشغول کړل، تر ماښامه پورې به ورسره دا ګزاره کوله او خپله روژه به یې پې سر ته ورسوله. اوس به بالغه جینۍ به یي، پیغله او بالغ زوی به یي، او مور پلار به ورته وي روژې مې نیسه، ناجوړه به شي او کمزورې به شي، او په تا لار نه وړي خیر دی، ته لاره کوټې. دا ظلم مور او پلار هم دې بچو سره کوي، او بچي ځان سره کوي، او مسلمان هم ځان سره کوي. په یو حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي، ودرېږه حدیث هغه الفاظ درته ویم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث. ابو هریره سے فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور پاک فرمائی لدی، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، یو سړي د رمضان روژه ونیوله، یوه روژه ونیوله، نه ورته څه رخصت شته، نه مسافر هم نه دی، مسافر له رخصت دی، نه څه بیماري شته، لم یقضه صوم الدهر كله وان صامه، وی که ټول عمر روژې ونیسي د دې بدل پې نشي خلاصولی، د دې چې کم برکت دی او کم ثواب دی په ټول عمر روژو هغه برکت نشي ګټلی، هغه ثوابونه په ټول عمر روژو نشي ګټلی. ټیک ده چې ځکه مثلا نې نیولې روژه به یې ونیسي دی، او قضا خلک کوي فقهاو لیکلي دي قضا شوه، او که قصدن یې ماته کړې د 2 میاشتې روژې به پرله پسې ونیسي. لیکن پیغمبر مبارک فرمایي چې ټول عمر دې روژې ونیولې، ټول عمر د دې روژې چې کم برکت او کم ثواب هغه نشي حاصلی. اندازه ولګوئ چې د یوې روژې په برکت تعالی دومره ثوابونه الله درکوي لکه ټول عمر چې د روژې نیولې، او ته 30 نیسې نو لکه خپل عمر حسابوه لکه چې 30 ځله د 80 کاله روژې نیولې، او بیا په بل کال کې څومره لویه فایده ده د رمضان د روژو. مونږ خلکو شا کړې ده ورته. نو د رمضان روژو دا ګوره ډېر لوی برکت او ډېر لوی ثواب دی. برکات دته یو بل مو یو حدیث د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې ان الله تبارک وتعالى وتقى في كل يوم وليله، يعني في رمضان، وان لكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه. وی نبی علیہ السلام فرمایي چې د رمضان هر شواروز کې خدای پاک ګناهګار دوزخیان مخلوق د دوزخ نه آزادوي، چې کوم دوزخ والا مخلوق یې دوزخیان هغه جنت ته لیږي، ازادۍ یې د 60 آزاد شو ډېرې جنت ته ځي. او په شواروز کې یو ټیم داسې دی چې په هغې کې الله د مسلمان دعا خامخا قبلوي، لازما پکې دعا قبلوي. او ګمان کوم الله ته معلومه ده چې هغه وختونه کم دي، او د پېشمني د وخت ډېر لوی فضیلت راغلی دی، او د روژه ماتي د وخت ډېر لوی فضیلت راغلی. نو خصوصا د روژه ماتي په وخت کې لږه دعا غواړئ ښه،
هغه وخت کې سړي کجورې او شربت ته تلواري دعا ته یې خیال نی خیر دی چې دا 14 ګنټې روژه دې ونیوله نو یو منټ 2 منټه لږ دعا پکې وغواړه که نه ډېر د فایدې خبره دا د حضور پاک مبارک حدیث. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د روژهدار د خولې نه چې دا کومه بدبویي ځي معده تشه چې یو سام غوندې د خولې نه ځي وی اطیب عند الله من ریح المسک وی دا په خدای په نزد د مشکو د خوشبویۍ نه مزېدار دی. څنګه د هغې مختلف توجیحات علماو کړي دي لکه دلته تا ته خدا بدبویي ښکاري او فرشتو په خدای دا د مشکو خوشبویۍ ښکاري. یا بعضې علما وایي چې د قبر نه پاسې د خولې نه به د مشکو خوشبویي دي او بعضې علما وایي چې د محشر په میدان کې به د خولې نه د مشکو خوشبویي دي او بعضې وایي چې نه په جنت کې هم چې دی جنت ته داخل شي د خولې نه به یو خاص قسمه خوشبویي دي هغه به د مشکو شان خوشبویي به ورکوي. یو بل حدیث پاک کې راځي وی خدای پاک د رمضان برکت ته تمام وی سرکشه شیطانان پکې خدای تړي تصفد فيه مرضة الشیاطین دا پکې الله تعالی تصفد او تړلی شي. نو ډېر خلک پکې دا سوال کوي وی دا شیطانان چې پکې وتړلی شي نو دا خلک دا ګناه بیا ولې کوي. نو دوه خبرې دي یو خو سرکشه شیطانان یو دا دویم دا چې شیطان دا د شیطان ته ذلیل شو او د روژې برکت ته خدای ښکاره کوي دا مطلب نه چې ګناه به نه کوي ولې ځکه شیطان له خدای طاقت ورکړی دی. نبی علیه السلام فرمایي وی که دې په 9 اسمان کې ورته په ځمکه کې نو د 9 اسمان نه ستا په دې زړه کې دا غځی نه اثر کولی شي نو چې وی تړیم دی د بار نه خلطم راوږدولی شي او په زړه کې اثر کوي. بل دا چې دا ګناه سړی کوي نو دلته کې نفس د یو خراب نفس تا پروت دی. بل شیطان 11 میاشتې ستا په دې وجود کې ناسته کړې ده د هغې اثرات خو به یې کوي. خو ګورئ که رښتیا ووایو نو د نورو میاشتو په نسبت ګناهونه د خلکو کم شي که نه شي تلاوتونه زیات شي ذکرونه زیات شي صدقې خلک ورکوي ختمونه کوي نفلونه کوي چېرته به ډېر خلک وي چې هغوی به مانځله په نورو میاشتو کې نه راځي او په دې کې مانځله را روان شي نو دا همدغه وجه ده چې خدای شیاطینو ته. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې په رمضان کې خدای د دوزخ دروازې بندې کړي او د جنت دروازې خدای پاک ټولوي. دې بل برکت دی. بعضې علما لیکي چې د قبر عذاب په دغه میاشت کې په هغې خلکو د قبر عذاب هم بند شي چې کوم د قبر د عذاب مستحق وي. بعضې علما لیکي ولې وایي د قبر د عذاب د دوزخ د طرف نه راځي د دوزخ دروازې بندې شي او چې کوم سړی مسلمان په دې میاشت کې مړ شو نو چې د دوزخ دروازه بند او جنت کولو د څه خیال دی دوزخ ته به ځي که جنت ته به ځي جنت ته به ځي. دا د رمضان د میاشتې برکتونه دي. نبی علیه السلام فرمایي وی چې چا د رمضان روجې ونیولې وی د جنت د دروازې مخ ته ډېرې دروازې دي یو د یوې دروازې نوم یې دی باب الریان د سیرابې دروازه دی به خدای پاک په هغه دروازه وردننه کړي چې کوم باب الریان دی د سیرابې دروازه ده هغې به دروازه وانا اجزي به ردې بدل به م زه ورکړم. دا طالبان په موږ سوال کوي چې روژه زما د نبي علیه السلام الله وی حدیث قدسي دی روژه زما ده نو مونځ خو هم د الله دی زکات خو هم د الله دی مونږ یې الله له ورکړو او صدقه خو هم د الله ده مونږ یې الله له ورکړو. دا د روژې تخصیص ولې کوي وجه یې درته ووایم ورو. روژه داسې عبادت دی که ته چې څوک نه خبره نه خبرېږي مونځ چې ته کوې نو که نور څوک نه خبرېږي نو د محلې خلک خو د نه خبر مونځ خو به جمع کوي که جمع خلک د نه خبر حج چې کوې بیا د نه خلک خبرېږي زکات چې ورکوې که بل څوک نه خبره چاله ورکوې خو د نه خبر شو که او روژه داسې عبادت دی که ته څوک نه خبرې څوک د نه خبرېږي. او زه به یو مثال درکوم زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو کتاب د هدایه ورته وایي د فقه اخیری کتاب د غټ او ډېر مضبوط کتاب دی دروند د هغې مصنف د علامه مرغیناني رحمت الله علیه علما د هغه تاریخ لیکي وی 14 کاله روژه نیولې ده او په دې 14 کاله روژه کې ته نه د بچي خبر دی نه ته ښځه خبر ده او نه ته شاګردان خبر وروسته ته بیا خلک خبر او هغه څنګه هغه داسې وه چې دا نیکان خلک خو پېشمني پاسي کنه عبادت کوي او څوک کتاب ګوري نو پېشمني معمول ځان له بعضې خلک جوړ کړي نو پېشمني خامخا مونږ پیالې چیس کړو څوک ډوډۍ خوري څوک څه خوراک کړو دې ځان یو معمول جوړ کړی چې پېشمني به یې خوراک کو یو معمول د غرمې ډوډۍ به وله بیبي راوړه د خاص کوټه وه هغې ته به ډوډۍ راوړه هغې کې به یې کېښوده بیبي ته به یې د نظه ور بند کړه هغې به ور بند کړه
شاګرد ته به आवाज وکړي دلته راشه وی دا ډوډۍ خوړه شاګرد به ډوډۍ خوړه چې ډوډۍ به خوړه د دروازه بند کړه دروازه یې بند کړه بلا خځې ته به आवाज وکړه لوخي دی واپس یوس خځې به دا خیال وکړي چې ډوډۍ ته خوړه او ته خبر نشو او شاګرد به دا ګمان وکړي چې د خپل حصہ خوړې ده ما د پاره راوړې هیڅوک به خبر نشو او ما خام خو خامخ سره روټه نو د هدايه مناسب خلک وي هدايه ډېر برکتی بني مصنف څوک دي لیکلي چا دا دیار لسکاله د هدايه مولا دروجی نیولې دي نه شاګردان خبر نه بچي خبرونه خزه خبر نو حضور پاک فرمایي الصوم لي ودا روزه ګور خالص زما د پاره دا یو معنا درته موکړه نور څلور توجیهات علما نور ذکر کړی دی مې درته ونه خالص زما دا چې کته صرف الله په خبره او بل څوک نه خبره نو دا ممکن نه وانا اجر دې بدل بزورکم نو بیا طالبان سوال کوي وی دا هر عبادت بدل الله ور کوي دا روزه تخصیص ولې نو جواب ادا کوي چې د نور عبادتونو ثوابونه به الله د فرشتو په لاس ور کوي او د روزه د الله په خپل ور کوي څونه لوی اهم خبره شو بعض وخت بادشاہ یا وزیر علی یا گورنری چې اهم خبره ویل کوي دا نامونه بزور کوم او چې کوم عامي خبرې نو هغه د پولیس والا او د افسرانو سکرټریانو په لاس ور کوي چې کوم ډیر لوی خبره الکه ایوارډ ور کوي چاله ایوارډ ور کوي یا تمغه فلان کې تمغه ور کوي تمغه نشان حیدر او فلان کې هغه بادشاہ په خپل ور کوي شیر اعلی د عزتي او دنیا خلق رشتہ داران تماشې لذي نن زمون پلار لا زمون روډ لا نشان حیدر اعزاز ملاويږي او صدر پاکستان ور کوي او په لوی پروتوکول کې ور کوي تصویرونه دي سیب او فلمونه ولا جوړي یو ډېر لوی خوشحالي وي نو د رمضان په روزه باندې د قیامت په میدان کې رب العالمین په یو لوی پروتوکول او په یو ډېر لوی عزت کې روزدار له خپل رب العالمین دغه اعزاز ور کوي دغه نشان به الله ور کوي او ته یې سیب د غیبت کوي ته ولا کجوري لګ وی هغه ماته د خپل جون ټول ثواب راو بخه نو کله د هغه په وس کې او تال کجوري ورولېګم سبو شي نو غیبت خطرناک شی دی نو ګوره د روزې برکت په ختمېږي په دروغ او په غیبت باندې دروغ او د غیبت بلکې یو حدیث کې راځي وی که څوک در سره جګړه کوي او کنزل درته کوي نو جواب مو ورکوه داسې ورته وایه چې انی رجل صائم زما صاحب روزه ده کنزل کوي جګړه کوي وی صاحب زما روزه ده پام کوه ګورې چې جګړې جواب هم وله ورنه کوي روزه ډېر د برکت شی دی په مونږ تاسو خدای راوستی ده الله دې په خیر په صحیح طریقې باندې سرته ورسولي یو څو مسلې درته د روزې یو خو ما درته تېره جمعه ویلي اوس هم درته وایم چې دا روزه د پېشمني لږ مهرباني کوئ په وخت باندې پېشمنۍ بندوئ ډېر خلک چې هغې بانک سره اوبس کي ما تېره روزه هم د جمعه ویلي بانک خو په سبا کې ویلي کېږي د سبا د خطو نه پس بانک ویلي کېږي نو د سبا د خطو نه پس چې دی اوبوس کړي نو روژه دې لاړه برباده دې کړه اوس خو نن سبا نقشې لګېدلې په دې جوماتونو کې ځای په ځای یو نقشه ځان سره کور کېدې یا د ورځې په جومات کې ګورې خپل ټیم معلوموې د دې مطابق فیصله کوې دویم دا دی ډېر خلک دا تپوس کوي په روژه کې لمبل روژه ماتېږي که نه په لمبلو روژه نه ماتېږي که څوک لامبي د غریب تږی دی یا مثلا وجود ته تکلیف ته او دی اولامبي یا د بل ضرورت ته وجه نه لامبي هېڅ نقصان نه راځي صرف دومره د فقهاو یو جزیه لیکلې ده که یو سړی د تندو د ختمولو دپاره په اوبو کې غوټې وی نو مکروه دي پرېږده چې لکه یو پوټې تنده دي وي چې ثواب دې زیات شي اون دا تنزیهي مکروه دي نقصان پې روژې ته نه رسي بهر کې روژه پې نه خرابېږي یو سړی لامبي که یو سړی سر غوړ کړي په دې هم روژه نه خرابېږي اگر چې بعضې سړی سر غوړ کړي نو په دې حلق کې د هغه غوړوالی محسوسوي یا سترګو کې رانجه واچوي نو په دې حلق کې که دې داسې ناري کړي او خلاص کې راوغورځي نو په هغې کې د رنجو هغه اثر راځي په دې روژې ته فرق نه راځي ښه سر غوړولو باندې یا په سترګو کې دارو واچوي یا په سترګو کې رانجه واچوي دې باندې روژې ته هېڅ قسمه فرق نه راځي که په یېره چا څوک خوړل روژه پې نه خرابېږي او که چا خوړل په یېره چا خوړل نو ته به ورته یادی که به نه یادی نو فقها وایي که سړی مضبوطه ورته یاده که یا لکه روژه دې ده او که سړی کمزوری بوډا یا بیمارو یا د صحت نه کمزوری دی مې یاده ورته